الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. دا پرون آیات کی دا خبر ذکر شوا اوفو بالعقود، پرواله په وعدو باندې وکړي. په دې آیات کې دا غي دو اقسام ذکر کیږي، دو دفعات ذکر کیږي. اولنۍ وعده دا ده چې دا الله تعالی چې کوم نخي دا غي احترام کول پکار، او دویم د ظلم نه ځان ساتل پکار. د خپلوانو سره یو که د دشمنانو سره یې ظلم او زیاتې باندې کې په هر حال کې به عدل کوي. دا د آیات مقصد دی. اولنی مقصد دا دی چې د الله تعالی د نښو احترام کول پکار دی او ضروري دی. او دویم مقصد دا دی چې په هر حال کې عدل کول پکار دی، او زیاتې او ظلم په خپل ځانونو نه دی پکار، په دشمنانو باندې هم نه دی پکار. یا ایها الذین آمنوا، ای ایمان والو، لا تحلوا شعائر الله، حلال مګڼئ نښې د الله. لا تحلوا معنا حلال مګڼئ، څه مطلب دی؟ بې عزتي مه کوئ. شعائر الله د نښو د الله. تبهیم القرآن کی مولانا مودودی رحمه اللہ وی کہ شعائر جمع د شعار، شعار د یو مسلک، د یو نظریه، د یو فکر او د یو نظام چې کما علامه دلالت، کما یو نخی او د دې مسلک او د نظریه او د نظام او د فکر نمائندگی کوي، هغې ته شاعره ویل کېږي. لکه مثال په طور باندې سټکې او لور چې دی، نو دا د اشتراکي نظام شاعره ده، سټکې او لور. دغه رنګې زندار د هندوانو علامه ده، او کما چا چې یوه نښه ده او د هغې نمایندګي کوي، نو هغه د خپلو محکومینو ته وایي چې د دې احترام کوئ. او که دشمن د هغې احترام نه کوي، نو خلک وایي دا دشمن دی، او چې خپل یې نه کوي د هغې احترام، نو دا ارتداد دی، بغاوت دی. نو دغه شان د دین چې کومه نښې دي، د دین نښې څه دي؟ لکه لمونځ او اودس، قرآن شو، پیغمبر شو، جماعت شو، اذان شو، روژه شو، حج شو، چې هغه د الله تعالی د دین نمایندګي کوي. دغې ته شعائر الله ویل کېږي. چې سړي ته د هغې نه توحید، الله او رسول ذهن ته راځي، دغې ته چې دی نو شاعره ویل کېږي، او جمع شعائر دی. او د هغې بې عزتي کول دا د پکار، د هغې به سړی احترام کوي. لا تحلو، تاسو بې عزتي مه کوئ، حلال مه ګڼئ شعائر الله، نښې د دین د الله. ټول احکام تی مراد دي، افعال او اقوال تی مراد دي. مولانا مفتی شفیع رحمه الله ویلي دي، او د امام قرطبي نه نقل کړي، ټول دین تی مراد دي. ولا الشهر الحرام، کله ناکله داسې چل وشي، یو بعضې خلک تا ته وایي، لکه دا لکه مثال په طور باندې بادشاهي مسجد ته چې سړی لاړ شي، نو هلته څه اوزار پراته دي، وایي دا د پیغمبر علیه السلام طلایي ده، نبی علیہ السلام پټکی دی،
دا غي سره دا خبره پکار ده چې دا مستند پکار ده سند چې څنګه حدیث سند ته محتاج ده دسی چې یو سړی وای دا د پیغمبر علی السلام یختوی یا د پیغمبر علی السلام پټکې ده نو هغه هم سند ته محتاج ده پکار ده چې په مستند ذرایع سره معلومي چې دا د نبی علی السلام یختوی مبارک او یا دا نبی علیہ السلام پټکې مبارک نه او دومره خو هر چا له کول وکړ دي چې بے عزتی کول نه دي وکړ یو شی ته د سړی وو خو دوی چې دا د نبی علیہ السلام یخته دي او کوم اس کوم چې ثابت نه دي او هغه دروغ هم وي خو ته بے عزتی وکړ وای دا هارون رشید خاله یو سړی راغی او سب بیزار راوړو چې دا نبی علیہ السلام بیزار دی وای هغه چې نو بیزار خپل او هغه سړی ډېر زیات انعام ورکړ هغه سړی چې بهر ته ووتو نو دی هارون رشید مرګرو هارون رشید ته وویل دا خو د نبی علیہ السلام بیزار نه معلومي هغه ویل ما ته پته ده چې د نبی علیہ السلام بیزار نه دی لیکن کماتی سی ویل وی چې دا د نبی علیہ السلام بیزار نه دی او زه احترام نه کوم نو دا سړی به بهر ته ودی وي او خلکو ته به ویل چې ګوره ما ولې د نبی علیہ السلام بیزار راوړی او د چې دی د هغه عزت ونه کوم نو قرآن دا ټکې وایي ډېر مزدار ټکې دی چې لا تحلو بې عزتي یې مه کوئ که ثابت دی او که نه دی خو بې عزتي یې مه کوئ او چې ثابت دی نو بیا خو عزت خامخا ضروري دی نو دا سپکې خبرې کول نه دي پکار لکه دا سنت الله او دا سدي بس بې عزتي کول نه دي پکار او د دې ځای نه دا ځکه هم ثابتي چې مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله وایي دا تبرکات او دغه د دې ځای نه ثابتي چې دا تبرکات دی په بعضې شیزونو کې الله تعالی تبرک یې خیر اگر د نبی علیہ السلام د وجود سره چې هر سره متعلق دی هغې کې الله تعالی برکت یې خیر او د برکت ذریعه ده د دې نه انکار کول نه دي پکار که فرض که دا معلوم شو چې دا د نبی علیہ السلام یخته دي نو هغه د برکت سبب دی ګورئ که پټکې معلوم شو بل شی نو هغه د برکات ذرایع دي او برکت به نشته ولا الشهر الحرام او بیزتی مکوی حلال مگرنی میاش دی عزتمند واحد دی خو مراد دی جنس دی امام قرطبی وی ولا الشهر الحرام او حلال مگرنی یعنی بیزتی مکوی دی میاش دی عزتمند امام بخاری نقل کرلی و کتاب التفسیر کی نبی علیہ السلام حجۃ الوداع مقامان تقریر کو او ان الزمان قد استدار كهيئتها يوم خلق السماوات والارض السنه 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعده وذو الحجه ومحرم ورجب وزرع الذي بين شعبان وشوال نبی علیہ السلام وی سلور میاشتې د عزت میاشتې درې پر لپسې دي ذوالقعده ذوالحجه او محرم او یو رجب دا سلور میاشتې د عزتمند میاشتې الله تعالی ول عزت ورکړی دی په درې میاشتو کې سړی حج کوي او د یو میاشتې به خلکو عمره کوي په دې کې جنګ بنو دي کې امن بعضې علما وایي چې د وسه پورې د دې دا دغه قایم دی اوس به سړی په دې میاشتو کې جنګ نه کوي د جنګ ابتدا به نه کوي او دا قول د بعضې سلفو دی او دا ټیک قول دی او دا د قرآن سره ډېر زیات نږدې دی لیکن اکثر علما وایي چې اوس د دې حرمت منسوخ دی او فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتم هغه ځای کې ولا الهدي او بیزتی مکوي بیزتی مکوي د قربانو دا سارو چې قرباني دي کیږي او حج ته خلک ځان سره بیاي ولا القلائد او ندع هغه سارو چې هغه ته امیلونه چولې شوي نو هدي عام دي او قلائد خاص دي په خوانه طریقه دا و چې خلک به حج لتلی او عمرې
د ځان سره به یو څاروی روان کو او هلته به ذبح کړو هسې د کعبې او د بیت الله د عزت لپاره اوس هغه طریقه ختمه شوه خلکو به د امیلونه اچېلو دغه شانتې به روانو الله تعالی وایي چې د دې بېعزتي مه کوئ ولا الهدیه او بېعزتي مه کوئ حلال مه ګڼئ قربانۍ څاروي چې حج ته بوتلی کېږي ولا القلائد او نه هغه څاروي چې هغې ته امیلونه اچولی شوي ولا آمین البیت الحرام او بېعزتي مه کوئ حلال مه ګڼئ هغه کسان چې قصد کوونکي د کور عزتمند هغې ته روان دي یبتغون لټوي دي فضلا فضل مهرباني من ربهم د جانبه د رب خپل ورضوانا او رضامندیا نو دا اقسام شو چې شعائر الله سره تعلق دی د دې بېعزتي کول نه دي پکار فاذا حللتم هر کله چې تاسو احرام پرانیزئ فاصطادوا نو ښکار کوئ که ستاسو خوښئ ولا يجرمنكم اماده دي کی تاسو در شنآن قوم دشمنی د یو قوم ان صدوکم پدی وجبان چې تاسو یې منع کړی یعنی المسجد الحرام د جمعه د عزتمند ان تعددوا اماده دي کی تاسو در بزیاتی باندې وتعاونوا على البر د یو سره تعاون کوئ باندې کوي باندې او تقوا او تقوا کی ولا تعاونوا تاسو د یو سره تعاون وکوئ على الاسم بغنا باندې او عدوان او ظلم باندې واتقوا الله ويرجوا الله ان الله بشک الله چې شدید العقاب سخت عذاب والی دې آیات دا پس منظر ذکر له سره بیا په آیات باندې کوي پس منظر ادا دې آیات جمهور علماء باندې ځبان چې کله نبی علیہ السلام مشبقم کال باندې لاړو او عمره کول نو مشرکان به سراوته او نبی علیہ السلام یې منو ته بدل له قرآن کې ځکه دې کې زموږ بېعزتي ده او کال براشي نو بیا به عمره وکړي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې عمره دې مشرکان بند کړو حج بیا بند کړو بیا په اتم کال باندې مسلمانانو مکه فتح کړه مکه فتح کړه نو چې کله مکه فتح شو نو بیا به دې چلو چې د مدینه په خوا شابه به بعض خلک حج ته روانو مشرکان او حج وکړو یا به عمرې روانو نو بعض مسلمانانو دا اراده وکړه چې دا موږ نیسو او جنگ وسکو دغه چې دیو موږ د مکې نه منع کړو او وس الله تعالی په مکه باندې موږ له قوت راکړو په بدیل لارو باندې چې څوک ځینو هغه به موږ نه پرېږدو او موږ به بېعزتي کوو نو دا آیات په هغه پس منظر کې نازل دی چې الله تعالی وایي یو سړی دی کافر دی او مشرک دی عقیده غلطه ده لیکن دی روان دی حج ته روان دی او د ځان سره څاروي روان کړل او حج یا عمره کوي او د دې بېعزتي باندې کوي اگر که تاسو یې بند کړی او تاسو به دا چل نه کوئ چې تاسو خلک بند کړئ ځکه چې کافران څه کوي مسلمانان هغه کوي نو بیا به دواړو کې فرق څه شو د سیاسي ډلو والے چې دی نو یو بدلي رابدلي کوي یا بل راشي هغه هم دغه بدلي رابدلي شروع کړي اگر ته ځان د دین نماینده وې نو به تا او هغې کې فرق پکار دی چې هغه څه کوي او ته هغه کوې ته بیا ځان د دین نماینده به څه باندې نو چې مشرکان روان دي حج ده نو څه ورته وایې بس په دې باندې دا سوال پیدا کېږي چې هلکه مشرکان خو الله تعالی په حج باندې بند کړل إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد هذا سورة توبه کې راځي مشرکان چې حج ته روان دي نو الله تعالی وایي مې بندوي او وروسته په سورة توبه کې الله تعالی وایي چې مشرکان په حج باندې بند دي نو دا د هغه زماني خبره ده چې کله دا مشرکان په مکه مکرمه باندې نه و بند شوي چې نه و بند شوي نو بس پرېږدی چې زی څه ورته وایې بیا وروسته داسې ټیم راغی چې دا مشرکان په دې مکه مکرمه باندې او په حج باندې الله تعالی بند کړ
نو بیا دا خبره منسوخ وکړه. الله وایي چې دا کار مه کوئ. ګوره دا کار ولې مه کوئ؟ دا کار ځکه مه کوئ چې د شاخونو په اصلاح سره د جرړې اصلاح نه راځي، چې هلته بیت الله د کافرانو په لاس کې دی او ستا سره نه دی، او د دې ځای نه خلک ځي کافران دي او هلته حج کوي. ته وایې چې د دوی دا طریقه غلطه ده ځکه دا کافران دي، راشه حملې پې کوه. نو مرکز دې نه ټیک کړی او شاخونه ټیکې په دې باندې اصلاح نه راځي. ګورې په دې باندې به ځان تویه کول غواړي. د شاخونو په اصلاح باندې د بنیاد اصلاح نه راځي. ته به یو ځای کې په قبر کې د ماکه وکړې چې دل د منظر دی او دل د خلک راځي او سجدې کوي، نو ولې نظام به ټیک شي؟ سم په یو ځای کې به یو شاخ اصلاح وکړي، په بل ځای کې به وکړي، خلک به ول عبدالرحمن بابا قبر دی به پېښور کې خلکو به یې د ماکه وکړه، نو هغه ورشي اوس یې څومره ښایسته جوړ کړی دی، د هغې نه یې ښه جوړ کړي. نو د شاخونو په اصلاح باندې د بنیاد اصلاح او د جرړ اصلاح نه راځي، چې په لاره کې ته خلک وهې او نه برېدې چې دا کار دی غلط دی او هلته دې مرکز نه دی ټیک کړی. نو دې خبرې د سوچ پکار دی. ټیک لګا دا به کې دویمه مسله. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا. اوس چې دی مشرکان په حج باندې بند دي، ځکه دا د اسلام مرکز دی او کور دی. خپل کور د سړی پردی سړی نه پرېږدي. حرم شریف چې دی، حرم زمین حرم، هغې کې کافر ممنوع دی. ولې دا د اسلام کور دی او مرکز دی او پردی سړی اجنبي خپل کور ته موږ نه پرېږدي. لکه ویټیکن ته دا خلک مسلمانان نه پرېږدي. ویټیکن په روم کې د کیتولیک چرچ مرکز دی، هلته د یو جومات نه پرېږدي. ولې نه پرېږدي؟ وایي دا زموږ مرکز دی او موږ به د تاسو نه پرېږدو. د هر چا خپل کور وي، پردی سړی ورته نه پرېږدي. لہذا زمین حرم ته به کافر نه داخلي. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا. کله چې تاسو حلال شئ او احرام پرانیزئ، فاصطادوا نو بیا ښکار کوئ. دا امر د اباحت دپاره ضروري نه ده، خو بس نهي نه وروسته چې امر وشي هغه د اباحت دپاره. یو کار نه سړی څوک منع کړي او بیا اجازت ورکړي، نو دا د څه دپاره د اباحت دپاره. فرض نه ده، خو که ښکار کوې نو کوې. او امر یې ولې وکړو؟ وایي په دې کې اشاره د دې خبرې ته زموږ استادانو ویله چې هلکه الله تعالی وایي چې تاسو کله احرام پرانیزئ نو بیا ښکار کوئ. نو ښکار خو فرض نه دی او الله تعالی وایي کوئ. نو د بعضې خلکو په ذهن کې دا خبره پرته وي یو کار دی چې مباح کار دی، نه پکې ثواب شته او نه پکې ګناه شته، لیکن ځینې خلکو د هغه کول حرام ښکاري. ګورئ نو دا به حرام نه ګڼي. که نیکې مې کوو خو حرام به ورته نه وي. مثال په طور باندې ښکار شو، نو ښکار یو جایز شی دی، خو بعضې د کوړې مازدین بچی وایي نه، وایي دا د تقوا خلاف دی. د څه شي د تقوا خلاف دی؟ دا ښکار وایي حرام دی. نو د ځان نه به یو شي ته حرام نه وي. ګورې که کې ویې کوو که نیکې مه کوو، خو داسې مه وایه چې دا ښکار حرام دی. دغه شان ډېر کارونه دي، هغې خلک نه پکې ثواب شته او نه به هغې کې ګناه شته. او بعضې خلک برناقه هغه حرام ګڼي. نو الله تعالی ځکه وایي چې احرام پرانیزئ نو بیا ښکار کوه، په دې کې څه ګناه نشته، د ځان نه حرام جوړول دی. ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. دا مسلمانانو د تعلیم دی، لوی تعلیم دی. چې د چا دشمني دي تا د ظلم باندې آماده نه کړي. یو سړی سره دشمني ده ویسته ظلم شروع کړي، په دشمنۍ کې به هم د عدل نه کار اخلي. حدیث کې راځي، امام ترمذي نقل کړی دی، وروسته به د آخره کې نبي علیه السلام په صفاتو کې دا په دې دویم جیل کې به یو ځای کې دی، په آخره کې نه دی. چې دوستي هم د یو حده پورې کوه او دشمني هم د یو حده پورې کوه. هسې نه چې ته د یو سړي سره دومره دشمني وکړې، داسې الفاظ ورته ووایې داسې حد ته پکې ورسېږي
سبب یو څه جوړ وشي بیا اوس څنګه مخامخ کیږي په دشمنی کې د عدل نه وتل نه دی پکار او په محبت کې هم د عدل نه وتل نه دی پکار د دشمنی په وجه باندې به ظلم نه کوي وره دا مو وایي چې زه د حرم نه منع کړو مزه به اوس د حرم نه منع کوم ورته ما ته کنځلي کړو چې زه وته کنځلي وکړم دا چې زنه د مؤمنانو طریقه ده وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان یو بل سره نیکی په کارونو کې تعاون کوئ او د ګناه او د ظلم په کار کې یو بل سره تعاون وکوئ په اسلام کې د تعاون بنیاد د نیکی باندې دی په وطنیت باندې نه دی په قوم باندې نه دی په لسان او په ژبه باندې نه دی ګوره راځي لکه چې یو بل تعاون وکړو چې موږ د یو وطن یو راځي چې یو بل تعاون وکړو چې موږ د یو خاندان یو دا خاندان او وطن او قوم او پارټي او ډله دا بنیاد د تعاون نه دی د تعاون بنیاد په اسلام کې څه دی تقوا د تقوا نیک کار دی کله خپل سره دی او کله پردي سره دی او بدی براجم کېږي او د یو بل سره به د ګناه او د ظلم په کار کې تعاون نه کوي دا بل مسله شو بعضې خلک وایي موږ د غریبانانو ملګري یو دا خبره هم غلطه ده وایي دا غریب ظلم نه کوي څه نو ته بیا د غریب ملګری نه زه د ښه ملګری یم که د غریب سره یو که د مالدار سره نه د مالدار ملګری یم او نه د غریب ملګری یم بس چې بچا ظلم کېږي د هغه خلاف یم او د مظلوم ملګری یم که مالدار مظلوم دی او که غریب مظلوم دا یو مسله ده درېمه مسله په دې ځای کې دا زده کول غواړي چې الله تعالی خو دا وایي چې د یو بل سره په نیکۍ کې تعاون کوئ وګوره دې ته به کتل غواړي چې دا نیکي سړي یو سړی دی چې نیکي به کوي ده به دا نیکي د بل غلط کار دپاره دنده جوړه کړي مونږ ورې ټول په دې غلطي مونږ وایو راځئ لکه ښه کار دی او الله تعالی ویلي چې وتعاونوا علی البر والتقوا او زه ورځم نه دا خو ښه کار دی دا د سادهګانو ښه کار دی په هغه نیک کار کې به تعاون کې د سړي سره چې شاته د هغې بل څه مقصد نه وي ورې مونږ ټول عمر په دې دوکه کېږو او د یو سړی به راشي اسلام به درته زودی تقریر به وکړي ټول خلک به له روپۍ ورکړي بل سړی به راشي اسلام به زودی ټول خلک به ته وکړي نو داسې څه خبرې نه دي پکار حکومتونه خلکو غورځول اوس تا خو دې دا مقصد و چې کرپشن ختم شي او هلته نور خلکو د هغې د بل مقصد و تا پکې ولې حصه اخیسته بعضې خلکو د بعضې خلکو حکومت یې ختموو دیو خو دا ویله چې راځئ د کرپشن خلاف راوتي او راځئ چې دا حکومت ختم خو تا ته چې هغه چا ویلو چې دا حکومت ختموو نو هغې ځکه ختموو چې کرپشن یې کوو هغه ځکه ختموو چې هغې ته دې خطره وه او ته اوس ځکه ملګری شوې چې راځئ لکه کرپشن دی دا د هغو سویکات مینواله د دې ننان نه دورې به دې منځ کې څه واقعات شوي زمونږ دې ملګرو ته به خلک وایي دې قاریانو ته هلکه راځئ عمره ده په مردان کې هلکه عمره ده او راځئ یو قاري به پکې مفت ځي هغه بلا قاریان ته دې ونیوی شو په منځ کې خلکو دا بولې وړي بلا قاریان اوس په جیلونو کې پراته دي قاري صاحب دې ته نه کاته چې قاري صاحب دا سړی ښه کار کوي خلک عمرې ته لیږي خو ساده ګوله دی ته په منځ کې چې دی نو جاله چیرې دی او ګولۍ پکې سعودي ته لیږي ځای ته دې رسوي او بس مونږ په دې ښځونو دوکه کېږو ځان په دې پوهه کول غواړي چې د هر چا چې ښه کار کوو مرګستیا به یې نه کوي هله به یې مرګستیا کوي چې تحقیق وکړي چې دا ښه کار چې دا سړی کوي د دې شاته څه دي هله به اوسه ملګری کېږي کنه دغه څه به کېږي چې دا څه وکړي واتقوا الله ویرېږئ د الله نه یقینا الله تعالی څخه عذاب واله دی هسې نه چې د یو بل سره د خاندان په بنیاد تعاون وکړي د وطن په بنیاد تعاون وکړي دې باندې به الله تعالی سړي د سختترین عذاب ورکړي د تعاون بنیاد نیکي ده یا ایها الذین آمنوا